عبدالحق بھائی څنګه تعلق دی اپوزیشن سره دی او دا نن باغان شو بیګا سره باغان چاته ګونه راپور ته چاته داسې قسمه مسلې پیدا شوې نو سو وايي دې لپاره به تاسو کته مستوي او حکومت تاسو خاص کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. خالص صاحب ټول مرګرو ډیره مننه. څنګه تاسو ته پته ده چې باران پرونه شروع شوی دی او هر ځای کې تقریبا همدغه حل دی چې زه د خپل د حلقې خبرو کوم د نوشرکلا خبرو کو بالخصوص په کې 63 دی نو دلته کې دومره بوره حالات د نکاسې زه په دې نه پوهېږم چې حکومت دې وخت کې 15 کاله چې دا خبره کومه کله چا په ذهن کې څه خبره وي ستاسو ذهن کې نو هم تاسو ماته ووایئ 15 کاله پرویز خټک صاحب د دې ځای نه وزیر اعلی پاتې شوی دی چې د سرو سپینو مالک و ښه 2.5 کاله دا دی اوس په وفاق کې په صوبه کې د دی حکومت و چې دی به ویل چې یاره مونږ به داسې کوو مونږ به داسې کوو نو دا چې مونږ خدای هسپتال چونګي سره ولاړ یو تاسو راشئ دننه انسایډ سټي ته راشئ د شامیر ګړی خبره چې وکړو د هسپتال د ډاک خبره وکړو د باخیلو خبره وکړو د لیبر کالونۍ خبره وکړو د کابل ریور خبره وکړو هر ځای کې همدغه حال دی نه پوهېږو چې پته نه څه د حساب کتاب جوړ کړی د ټي ایم اے کارکردګي بالکل زیرو ده په دې باندې کدی خفه کېږي او زر سکېره د پې خبر شي بالکل زیرو نه کارکردګي د ټي ایم اے هېڅ کارکرد صرف په کور باندې تنخواګانې اخلي. خالد صاحب زه تاسو ته یو خبر وکړم دلته کې مونږ ټي ایم اے ته ورغو 142 بیلداران دي دی سره 142 بیلدارانو کې دی سره 42 هم نشته دی هغه 100 کسان د بغیرتو سره چې کوم دی په مانکي کې او په یو ځای کې په بل ځای کې چې کوم دی هغه دی سره لګیاري په باغونو کې کار کوي دا یو وخت چې کوم دی تا په فوټو سیشن باندې خدا کار نه کیږي دلته کې راشي فوټو سیشن کوي تاسو دلته کې 9 کال حکومت تیر کړی دی بیلداران راوباسئ تنخواګانې ورته بندې کوي اگر دی خاص خپل خلک دي او په کورونو باندې تنخواګانې اخلي دا کارکردګي ده زمان وخار په اوبو کې ډوب دی او خلک په کورونو کې تنخواګانې اخلي بالکل به دا کیسه نه چلیږي زمونږ سبا ته ډي سي سره میټینګ دی هغې سره زمونږ اوس خبرې وشوې سبا به ټولې خبرې هلته صفا کوو د ډي سي په دفتر کې چې وروره یا به کار کوئ او کنې نو چې د نوخار د پي کې 63 کار نه کیږي والله عظیم که د نوخار د تمامي ما نه به د کې پي کې په یو ځای کې به مرانه کار نه کیږي په هر څه کې د یې خپله یو لوبه روانه کړې ده خپله مناپلي روانه کړې ده ټیکهداران د یې خپل دي انجینران د یې خپل دي ارکیټیکټ د یې خپل دي دا ته ما دا ووایه چې انجینیر خپل دا روډ هم چا جوړ کړی دی دا کم نالایکه دا خو هغه چې مړه چې دوه جوماته سبق یې ویلی وي دا خو هغه هم چې کوم دی نو داسې نه کوي داسې روډونه نه جوړوي او همدغه انجینیر چې کله خپل کور جوړوي نو د ګلاس اوبه چې په کمره کې واړوي وایي دا چې نالۍ ته نه یې وړېدلي نو وایي دا کور لیول ټیک نه دی دا څه حل دی نوخار زه خدای دې نن په شامیر ګړی ته لاړم مسلم بازار کې وګرځېدم دا ټول ځایونه ما چک کړو دا د دې اخر د دې حکمرانانو مقصد څه دی مونږ دا وایو چې هر محکمه دی د خپله قبله دې درسته کړي او که نه درسته نو انشاءالله تر اخر حده پورې به ورسره ځو او دا سیسټم به په دی باندې ټیکو او کوم افسران چې کوم د دی نه که مجبوره وي او دی دا وایي چې یاره ګني زه د بابا نوکر یم یا د بابا د زوی نوکر یم یا د بابا د مسي نوکر یم نو نوخار دې پرېږدي وروره خپل بندوبست دې کوي مخکې دلته کې ون وی ټرافیک روان و اوس د ون وی ټرافیک والا خبرې نشته دی اوس دلته کې مونږ د اپوزیشن سره تعلق دی خو عوامو مونږ ته ووټ راکړی دی دلته به ټیک کار کوي نه وروره چا نه کمیشن غواړو نه مو چا سره څه لین دین شته ټیک کار به کوي او ټیک سیسټم به چلی چې نشي چلولی ځان ته د ټرانسفر بندوبست کوي بچای دی چې بیا دا نوخار دا خلک راپاسي او دا افسران رانیسي دا چې کوم افسران دي چې افسران به وي په مختلف محکمو کې او دا د هغه د بابا او د کاکا او د لالا او د هغه د مسیح خلک دي دا هغوی سره ټول میلاو دي نن د نوخار دا حل دی نن د شپې بیا باران متوقع دی الله پاک د خیر وکړي همدغه شانتې مخکې اوس مونږ زه سهار یم تللی او د نوخار د خلکو حال اول والو خو سبا زمونږ ډي سره میټینګ ده دا ټولې خبرې به صفا کوو دا داسې په دې باندې نه کېږي جی عبدالحق بھائی د پېښور نه چې ته راچالو شي تر خیرآباده پورې نوخار هم پکې راځي د روډونو ډېر زیات بوره حال دی او دا ویلی شي چې چند کپتیانې دي او هغه د کې پي کې د اسمبلۍ سمنسټران دي هغوی چې دي هغوی سره دا ټیکي وي د دې ذمه دار مین څوک دی د روډونو چې دغه حال دی ګوره جي دا چې کومې ټیکې کېږي دا هم تاسو ته پته ده ما ته هم پته دا د ټولو خلکو ته پته ده چې دا ټیکې چا ته میلاویږي دا په کومه طریقه کار میلاویږي ډاکټر بھائی زه ما تاسو ته دا خبره وکړي همدغه انجینیر همدغه ټیکهدار دی چې کله خپل کور جوړوي نو د کمرې په هغه سر کې په ګلاس کې اوبه واړوي نو چې هغه ټولې اوبه کله نالۍ ته نه رسېدلې وایي لیولې نه ټیکه او نن د نوخار دا حل دی نو دا دی ته وایو چې تاسو دا د تبدیلۍ په نوم باندې چې کوم خلک راغلي او ریاست مدني په نوم باندې راغلي
یاره دای د خدای بیغ بنیاد وباسي تاسو هغه پلانینګ او تاسو هغه سیستم او دا نوې تبدیلي او نوې بدلون او چینج او دا واغه او کرپشن نه منو زه دا وایم چې که د نوښار دا افسران دا چند افسران چې کوم دي په دې محکمو کې ناست دي دا کروڑپتیان شو اربپتیان شو د هر یو انشاءالله هغه وخت به راشي بیا به تاسو هغه خلک به هم درته وښیم چې نوښار څومره دا چې ګریډ 16 یا 15 یا 14 سکیل سړی وي او هغه اربپتیان دي کروڑپتیان دي ای په استرالیا کې د هغې روزګارونه روان دي مونږ بې فکره نه یو مونږ خو د نوښار دغه د یو میاشت مویله وشوه مونږ په څه کې لګیا یو دا د نوښار د سوی ګیس پایپونه چې کوم راغلي دي هغه چې کوم دی د هغې لپاره دی دا پروګرام جوړ کړی دا مونږ دلته نه وړو واپس یې وړو مونږ بالکل بې فکره نه یو په دې ټول څیزونو باندې که د وفاق سره تعلق ساتي که د صوبې سره تعلق ساتي او که د ډسټرکټ سره تعلق ساتي او بل ځل تک ناصر به یو بله خبره مو کوم په هر محکمه کې یو یونین موجود دی په هغې کې چند کسان داسې وي چې د هغه یونین هغه ناجایزه فایده اخلي دا د دې به چې کوم دی مخنیوی کوو د هغه یونین هغه چې کوم چیرمنان دي صدران دي هغوی ته په ډېر احترام او په ادب سره ورته وایم چې تاسو د یونین خپل هغه کار ټیک ساتئ خو د یونین هرګز دا مطلب نه دی چې د هغې نه خلک ناجایزه فایده اخلي زما نوښار زما حلقه چې دې ته خدای نه خواسته که دې ته نقصان رسي زما ذمهداران به دا وي بل زه دا خبره وکړم که د دې نه که څه کیجوالټیز کېږي خدای نه خواسته او د دې نکاسۍ د لاسه یا د دې د ناقص پالیسۍ د لاسه نو زما اف آی آر به د دې ځای د متعلقه د ام ان ای خلاف او د هغې محکمې د وزیر خلاف به انشاءالله مونږ اف آی آر کوو وروره مونږ د دې سیس ته کتی نه شو 5 سال وزیر اعلی وې تاسو وکړو ستا نوښار دپاره څه کړي دي 2.5 کاله چې کوم دی دلته کې دی خو وایي عبدالحق بھائی چې موږ په لارو په روډونو باندې کروڑونه اربونه روپۍ لګولي دي نو هغه دی لګولي وي خو هغه دی به هغه دی داسې لګولي دي چې نه مې لګولي دي بلکې 30% یې لګولي او نور ټول جیبونو ته تللي دي ما تاسو ته دا ووایي چې انشاءالله تعالی سبا زمونږ ډي سي سره میټینګ دی او دا ټولې خبرې به پاکېږي دې سره انشاءالله د دې خبرو به ټولو به حل روزي هر محکمه که د وفاق سره تعلق دی که د صوبې سره تعلق دی کار به خپل ټیک کوي چې کار ټیک نه کوي نو وروره زه هغوی ته بیا وایم د ستاسو په وسادت سره دی به ګوري چې وروره دلته نه ځان ته د ټرانسفر بندوبست کوئ خپله کوئ چې بیا د خلکو د لاسونه ستاسو ګریبانونو ته در رسي او بیا ستاسو بېزتیانې کېږي د دې افسرانو نو که بابا وي او که د هغه زامن وي او که د هغه زوی وي بیا څوک نشي بچ کولی انشاءالله په نوښار کې او په کترسک کې کمپرومائز بتائیں کہ یہ جو بارش کے بعد یہ جو پانی سارا کھڑا ہوا ہے اور اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈی سی سے ملاقات ہے انشاءاللہ اس میں تمام لائے عمل آپ ان کے ساتھ طے کریں گے لیکن آئے کیا یہ جو ہسپتال روڈ ہے یہ 2 ہسپتالوں کے بیچ کا راستہ ہے اور یہ تمام جی ٹی روڈ سیلاب کا منظر پیدا کر رہا ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ میں نے نوشہرہ کلاں کے مختلف جو ہے گاؤں ہیں وہاں کا بھی وزٹ کیا ہے تو وہاں کی جو صورتحال ہے اور صورتحال کو لے کر آپ کیا ڈی سی سے کیا مطالبہ کریں گے کیا آپ کا ایجنڈا کیا ڈی سی صاحب جو ہے وہ ہر ضلع کا جو ڈی سی ہوتا ہے وہ حکومت ہوتا ہے حکومت جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے ہم یہاں پر ڈی سی جو ہے وہ ہمارا حکومت ہے ہم اسی سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈی سی صاحب آپ آئیں اور اس جگہ کی حالت آپ خود دیکھیں کہ یہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر سب سے پہلے تو یہ کہ کچھ اس طرح مسئلے بھی ہیں کہ ابھی یہ NHA کا روڈ یہ NHA کا ہے لیکن یہاں پر نالی کا جو سسٹم ہے یہ TMA کے ساتھ ہے تو یہ دونوں محکمے ہیں یا یہ جوائنٹ وینچر ہے ان کا یہ دونوں کو ان کو جو ہے یہ اس کو ٹھیک کرنا ہوگا اور ڈی سی صاحب ہمارے انشاءاللہ بڑے اچھے ڈی سی صاحب ہیں وہ امید ہے وہ ہمارے شنوائی بھی کریں گے اور ہماری بات بھی سنیں گے نہ صرف TMA کے بارے میں ہم بات کریں گے بلکہ تقریباً ہم سارے محکموں کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ کل امید ہے مستقبل ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ کچھ ذمہ داری یہاں پر ان کی بھی بنتی ہے محکموں کے جو سربراہان ہیں نوشہرہ میں ان کی بھی بنتی ہے وہ اس چیز کو اس نظر سے نہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کام کرنا پڑے گا ان کو کام کرنا پڑے گا اگر جو آفیسر جو بندہ جو نوکر سرکاری نوکر ہے یہ تو لوگوں کے پیسے لوگوں پہ لگنے جو بندہ کام نہیں کرتا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ پہلے جو تھا یہ ان کے 2 قومی سیٹ تھے یہاں پر اور 5 صوبائی سیٹ تھے ابھی اس میں اپوزیشن کا رول آ گیا ہے ابھی ایسے نہیں ہوگا کام ان کو کرنا پڑے گا جو کام نہیں کرے گا وہ نوشہرہ خود بخود چھوڑے انشاءاللہ یہ مسئلے حل ہو جائیں گے عبدالحق بھائی دا راته ووایه چې اختیارولي کله امپی شو په اسمبلی کې خپل ربع او دبدبه مخوله خو چې کله حلف نه پس نوښار په محکمو کې خصوصا په پکیټر کې کوم محکمې دي هغه ربع په دغه محکمو باندې جمعونو کو څه وجوهات کېدی شي ګورئ چې خالد صاحب کومې پورې د دغې خبرو تعلق دی تاسو کتلي زمونږ د اسمبلی اجلاس یو ځل شوی دی چې په هغې کې هم صرف اوت شوی دی چې کوم حل برداري و په هغې کې هغه شوي وه مونږ
زمونږ د روب سره یا د غسر سره تعلق نه دی. زمونږ کار د عوامو خدمت سره دی. د عوامو خدمت کول دي. خو تاسو ته خالد صاحب تاسو ته دام پته ده چې ګورئ په 15 کاله کې 15 کاله پرویز خټک صاحب د دې ځای نه وزیر اعلی 2.5 کاله په هغه خبره شوه چې صوبه کې هم دی او په وفاق کې هم دی. نو یوه میاشت خو زما وشوه چې مونږ ام پی ای اختیار به جوړ شوی دی. نو ان شاء الله تعالی مونږ به دا ټولې خبرې دی سره. خدا خو ما تاسو ته ووایي چې دا مخکې ون وی ټریفک و چې دی به څه وي افسر به وي ټیک ده چې افسر به وي ټیک ده دی به وي ټیک ده ټول یو لین روان او په هغې کې څه خبره نه وه. اوس به انشاءالله زمونږ د یو افسر سره د هغه نه څه دباولو څه کوشش کوو نه د هغې څه دغه کوو. د هغه افسر چې کوم ټیک کار کوي هغه ټیک. عبدالله بھائی زما دا مطلب د افسر د دبولو مطلب نه زما دا مطلب چې د عوامو مسایلو لپاره لکه محکمو سره هغه شان د دغه نه ساتلو څنګه چې پکار و. زه دا وایم ګوره جي مونږ دا وایو چې محکمې دې وخت کې ما تاسو ته خبر وکړه چې څه محکمې چند محکمې داسې دي چې هغې لیتولین نه کار اخلي او هغه یو خپل یو اناپرستي یو جوړه کړې ده چې یاره ګنې زه د بابا سړی یم او زه د بابا د زوی سړی یم یا د هغه د نوسي سړی یم. نو انشاءالله تعالی دا وایو چې دغه چند خلک چند افسران چې کوم دي چې څوک وایي چې چا باندې مهر لګېدلی د دې خبرې چې زه د هغه سړی یم او یا د هغه سړی یم. نو مونږ هغوی ته دا وایو چې انشاءالله تاسو خپله قبله درسته کوئ. مونږ تاسو سره ولاړ یو د هېڅ څیز نه مه یېرېږئ. خالد صاحب ما ته خو لارې ډېرې راځي. زه خو به سبا لاړ شم عدالت کې او په هر څیز باندې به سټی راواخلم نو هر څه به بند شي. خو دغه کار خو مونږ کوو نه. مونږ خو چې د عوام د فلاح و بهبود کار کېږي او عوامو ته فایده وررسي. خو چې مونږ ته هم عوامو مینډیټ اوس راکړو په دا 2.5 کاله پاتې دي 2.5 کاله دی تېر کړي دي. زما یو هفته زما یو میاشت شوه انشاءالله تعالی دا هر څه به ټیک شي. خو دا لږ ټایم اخلي. دی هر څومره رکاوټې ما ته جوړوي دی حکومتي پارټیان یې ته دا وایي چې یاره د دی په وینا باندې کار مه کوئ یا داسې مه کوئ هغسې مه کوئ. مسایل یې ما ته جوړ کړي دي. خو دا به انشاءالله ټیک کېږي. خو زه بیا دا خبره کوم چې کوم سړی مونږ د الله تعالی بندګان یو. مونږ الله پیدا کړي یو. مونږ د چا بندیان نه یو. مونږ د الله تعالی بندګان یو. څوک دې په ځان باندې دا مهر نه لګوي چې زه د پرویز خټک سړی یم او زه د هغه د زوی سړی یم او زه د هغه د مسیح سړی یم. دا خبرې نشته دی. د عوامو خدمت به کوو او دا افسران دا چې کوم نن په کرسو کې ناست دي دی به هم سبا الله ته جواب ورکوي. دی نه به الله تپوس کوي. داسې نه ده. د هر یو څیز یو تپوس شته. په دې دنیا هم شته او په هغې دنیا هم شته. خو دا وایم چې کوم افسر سیاتې کوي او دا وایي چې یاره ګنې دا چل مې وکړم نو بیا به داسې مسله ماته جوړه شي. دی ته مونږ دا باور ورکوو چې تاسو یېرېږئ را یېرېږئ ما الله به خیر کړي. او انشاءالله تعالی د عوامو خدمت په کول غواړي او ټیک ټاک په کول غواړي ځکه چې دی د عوامو د ټیکس پیسې دي او دا دی ته تنخواګانې بچو ته د حلال رزق ځي حرام رزق نه وي. ډېره مننه عبدالحق بھائی. دا عبدالحق بھائی یو د اختیار ولي صاحب ورور دی. اختیار ولي صاحب چونکې سرکاري کارونو کې مصروف او د نوښار کې د اوبو د باران د وجې چې د اوبو کم صورتحال دی فوري طور هغه ځای ته ځان راورسولو او د خپل خیالاتو اظهار یې وکړو.